بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکی او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشحال آباد ساته. په دې وخت کې تاسو ګورئ وظایف کې دنیا چینل او زمو هاتبم تاسو سره د یو نوي ویډیو په سلسله کې. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده ډیره زیاته او ذمه شانه ده او کو چا د وظیفه وکړه ان شاء الله العزیز الله پاک بوله کور جنت کی جنت. سړی به هم خوشحاله وي، زنانه به هم خوشحاله وي، لوریانې جنکۍ به هم خوشحاله وي او دغه رنګې بچي به هم خوشحاله وي او 100% ګارنټي در کوم ان شاء الله العزیز د وظیفې نه بعد به ستاسو په کور کې جنګ جګړې نه وي، ستاسو خاوند دا به بد مزاج نه وي. یا کوم سړي داسې وي هغوی دا وایي چې هلکه زموږ ښځې داسې وي چې بالکل په حکم پیوه دي او سره په خبره باندې پوهېږي نه، بس صرف خپله ډانګۍ او د بل چا نه اوري. یا په ننه خبره باندې ښځه خفه کېږي، یا کله کله سړی هم خفه کېږي، ښځو خوی پکې په ننه خبره باندې ستا خفه شي. د ټولو حل محترمو په دې وظیفه کې ده که سړی دا وظیفه کوي نو دومره ناشنا ښځه ورته میلاو شي، دومره ناشنا چې ټول عمر به راته دواګانې کوي. که چېرته زنانه دا وظیفه کوي نو داسې بهترین خاوند به ورته میلاو شي لکه چې کوم صفات د جنتیانو د سړو دي، ټول عمر به راته دواګانې کوي. کوشش کوي محترمه څومره چې وظایف دي تمام تر تمام وظایف د یقین غواړي. ها چې کله زمونږ یقین کامل شو او زمونږ یقین دا بالکل 100% پوه شو چې او دا کوم وظیفه راځي کومه پرې زما 100% یقین دی دا به کار کوي ان شاء الله العزیز دا به کار کوي. او کو چېرته موږ صرف بس فارمیلټي برابر او بس هلکه دونه پیرې داسې ویل دي دا چل دی هغه چل دی او دا به کار وکړي یا به ونه کړي نو بیا به کار نه کوي. هغه کسان دا وظیفه وکړي چې کوم د کامل یقین والي دي او انشاءالله 100% ګارنټي در کوم انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو مسله حل کوي. ستاسو خاوند به دومره ښایسته ښایسته خبرې کوي، دومره ښایسته ښایسته او ته ورته ګورې حیرانه وي چې خدای پاکه دا دې سړي خو دا خبره مه کړې خو یې نه کولې. یو سړی داسې دی چې ښځې هر وخت بس مرجه کې به سټه باندې ناستې وي نو دا ښځه به دومره ښایسته ښایسته خبره کوي لکه د خولې نه ملغلرې دا راجوړېږي. سړی به ورته حیران وي خدای پاکه څنګه چل یار پرې ښځه باندې څنګه رحم وشو څه واهې ماهې پې شوی دی چې دا دومره ښایسته ښایسته خبره کوي. وظیفه محترمو ډېره زیاته د کمال ده. د ښځې به د خاوند سره مینه محبت پیدا شي بې انتها او دغه رنګې د سړی به د ښځې سره محبت به انتها محترمو دا پیدا شي. زموږ دا کوم وظیفه ده دا مخکې شیر کړئ ځکه شیر کړئ چې په دې وظیفې په برکت باندې ډېر زیات کورونه محترمو دا به روغېږي. تاسو معاشرې ته ګوره څومره خلک وران دي، څومره ښځې دا روزانه جاړي، څومره سړي دا بې کوره شو لاړل مسافرۍ اختیار کړه لاړل ورک شو یار بس کور کې ډاډې نه لګي، بس په مخه جنګ دی جګړې دی کله سري کله سري. یو درخواست کوم بس په محبت سره په مینه باندې وخت تېروئ. یو څو ورځې ژوند دی ښه مزېدار ژوند مې تېر کړئ. یاد ساتئ محترمو چې یو کار رحمه او یو ورته وظیفه همه بس دوه کار وکړئ انشاءالله العزیز ژوند به هم د خوشحالو شي. لومړی کار دا چې تاسو به وظیفه کوئ چې کله سړی کور ته راشي او تا ته وایي چې اوبه راکړه خو کوشش دا وکړه چې د هغې نه مخکې ته اوبه راواله بهترتره پته لګي چې دی څه وخت راځي. چې کله سړی راشي کور ته د هغې نه مخکې کوشش وکړي اوبه راواله دم یې کړه 19 سپېرې 19 سپېرې په هغې باندې بسم الله الرحمن الرحیم وي او 19 سپېرې په هغې باندې 19 سپېرې په هغې باندې یا ودود وي او مخکې وروسته به درې پېرې درود شریف وي. دا اوبه به دم کړه او دا دې سړي له ویسه په تا نه ایر شو دی رالی اوبه یې وغوښتلې بیا یې لاړ شه یو پېره بس ګوره درې واڼه ووایه کورې یو پېره وي کورې 15 پېرې وي کورې 10 پېرې ویلې بس صرف عادت غونته وکړه دا پې دم کړه او راوړه ور یې ورکړه. تماشه کوه تماشه چې لږ وخت به نه تېر او دغه سړی به داسې وي چې بالکل چې ته څه هغه وکړې. د هغې دپاره یو دوه خبرې زده کول پکار دي ډېرې زیاتې ناشنا. بعضې وخت کې غمخادي وي یا بازار ته تګ وي یا ډاکټر ته تګ وي او ښځې کله کله دا وایي چې یاره دا پلا افوازو بل څه کار مار کې نه یو دقه به کوو خامخا. نو سړی وایي زما ځان 200 کار وایي 2 کاره شوي یار شاپینګونه دې ګرځول دي یا مطلب مور که بوتلل دي یا رور که بوتلل یا بل سري یا بل سري دا کار خو نه کېږي. هغې لپاره دوه خبرې دي بس د خپل خاوند صفت کوه
بس راشي یاره بس زه ډېره زیاته خوش قسمته یم چې ما ته ستا په شانتې اخلاقي خاوند میلاو دی. نو په دې ځای کې به سړی سوچ کوي چې هلکه دا ښځه ما نه کومه تمه ساتي او زه څه کوم یار دومره ښایسته ښایسته خبرې تا کوم ځای کې زده کړي یار. دی به کوشش کوي روزانه چې یاره څه نوې نوې خبرې زده کړم ښایسته ښایسته خبرې زده کړم نو ښایست سره ګپه یاره ته ډېر زیات ښایسته ښکارې. دا به نور هم کوشش کوي چې هلکه ځان نور هم ښایسته کړم. یو څو خوږې جملې ځکه ښځو له زده کول پکار دي دې سړو ته کوي. سړی هماغه کوشش کوي هماغه کوشش کوي چې نور هم څیز بهتر کړي. او چې کله یو ښځه سړي ته وایي زما ته ته ګوره سر ته ګوره مزدورۍ ته ګوره دا ستا کار نه راځه کور کې کښېنه شابل نو حوصله نیم ژوند دی. بس دغه صفت کوه بس خور راشي هغې ته هم صفت کوه مور ته هم صفت کوه دې سړي ته هم صفت کوه. هسې بس دی چېرته ناست دی او څه اواز اوري هسې وایه یاره بس پرې ټولو سړو کې زما نه خاوند ډېر زیات بهتر دی. تماشا کوه چې سړی و چې هلکه زه یو منله زما دومره تعریف کوي یار او به تا غوسه بیا نه کوي تا ته به قهرېږي نه بس ټول چې ته څه وایې هغه به کوي. او بل دا چې سړی څه وایي هغه به کوي. سړی چې څه وایي هغه به کوي. یاره دا کار هسې کول غواړې ته وایه ښه دا هسې کول غواړې ته وایه ښه بس ته نه مه کوه ستا به کار کوي بیا نه کوي. انشاءالله العزیز دوه خبرې دا د سړي صفت کول او بل دا د سړي خبره منل. دوه خبر دا شولې یو وظیفه شوله تاسو څلوېښت ورځې وکړه څلوېښت او که اثر ونه کړو د هغې نه بعد ما ته به کمنټ وکړه چې یاره ما څلوېښت ورځې خوارۍ وکړله او هېڅ به پته پوه نه شوم. مکمل یقین سره وکړه پرکټیکل طریقه هم پکې ده. تاسو تماشا وکړئ تماشا مونږ ګزاره نه چې کله مونږ ګزاره وکړه که نه هر یو څیز ښه برابر دی هر یو څیز ښه خوندناک دی. خو بس هر سړی به دا وایي چې نه زما مني زما به چلېږي نو که زما چلېږي نو بس څیز خرابېږي. بیا کوشش وکړئ په دې دوو طریقو باندې عمل هم وکړئ وظیفه هم ورسره وکړئ ملګرو سره هم شیر کړئ. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. الله پاک هم اتحاد اتفاق نصیب کړه. الله پاک هم ښه د محبت ښه د مینې ژوند د نصیب کړه. الله پاک هم ډېر زیات بهترین ژوند تاسو ته درکړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.